امن ورسره جوړ شي، دلته به کاروباري خلک دې سیټ ته توجه پیدا شي، کاروباري خلک به دې سیټ ته راشي. نو زمونږ د علاقه او د دیر دا به خپل څیزونه به پیدا کړي او خپل علاقې وروره نورزمان صاحب ستاسو ډېر زیاته شکریه. دا موږ چې راغلي یو دا علاقه زموږ د لوړ دیر حصه ده او لوړ دیر ته الله تعالی ډېر زیات ښایست ورکړی دی. موږ یادو چې کشمیر جنت نظیر وادي ده، سوات ښایسته ځای دی، کومراټ ښایسته ځای دی، دغه شانتې موږ چې نور ټورست علاقې څومره یادوم وایي دا ښایسته ښایسته ځایونه دي، خو الله تعالی زموږ دې ته کوم ښایست ورکړی شاید دا به تا ته په کوم بل ځای کې میلاو نه شي. د هغې نه یوه دا علاقه ده. مونږ خو نن هسې غیر ارادي طور راوتي یو، دا ځای موږ نن دلته کېناستو، لږه ساه مو واخیسته، دمه مو وکړه. که تاسو تېر چاپېره وګورئ الحمدلله ښایست الله تعالی په ونو کې ایښودی دی، ونې دلته موجود دي، دلته ښایست الله تعالی په اوبو کې ایښودی دی. مزیدار دا د پنجکوړې سینه دا دلته بهیږي. که نور موږ د ښایست څومره سپاټس وګورو نو هغه دې ځایونو کې شته دی او انسان ته پکې روح ته پکې خوشحالي میلاویږي. نو بحیثیت د یو دیر اوسېدونکی د دې علاقې اوسېدونکی زه د خپل دیر والا ته دا پیغام ورکوم چې د خپلو علاقو د ښایست دا وګورئ، د دې نه خوند حاصل کوئ، دې ته راشئ، د خپل علاقه پروموټ کوئ. په جای د دې که موږ نور ځایونو ته ځو، نور ځایونه ګورو، نو ښه دا ده چې موږ د خپلې ځایونه وګورو او د خپل علاقه دا موږ پروموټ کړو، ډېر زیاته خوند او مزه به کوي. ځکه دا کم علاقه کې چې زه ناست یم زیات دا زموږ دیر والا زموږ د علاقې والا دا خلک به دا ځای پېژني چې دا کوم ځای دی او کوم ښایست پکې الله تعالی ایښودی دی. دا راته ووایه چې حکومتي واکمنو نه په دې کې څه کول پکار دي، لکه څه داسې اقدامات پکار دي چې دا ځای نور هم ښکلی شي زبردست. دا خو د ګورمنټ ذمهداري ده، هغه که د هر چا ګورمنټ وي، د دې دا مطلب نه ده چې هر چا ګورمنټ راشي، بلکې سویلین د عامو خلکو په دې کې یوه ذمهداري ده چې هغه دا ادا کړي چې د خپل علاقې د پرمختګ دپاره ښه سوچ وساتي. بل ګورمنټ هغه خو یې سرپرستي کوي، پکار دا ده چې دې علاقو ته توجه ورکړي، د خپل سیاحتي مراکزه دې ته توجه ورکړي او دا یو ښه بهترین لوکیشن یې دلته برابر کړي چې خلک ورته راشي او د دې نه خوند حاصل کړي. نو حکومت دا ذمهداري ده چې دې ته د روډونو بهترین روډونه دې علاقو ته جوړ کړي، د بجلي سپلایي ورته وکړي. په دغه علاقې سره دا علاقه دلته د امن دپاره یو ښه سوچ وکړي چې دا علاقه یو پرامن علاقه جوړه شي او خلکو ته په خوشحالۍ په انداز سره راشي. بل چې امن ورسره جوړ شي دلته به کاروباري خلک دې سیټ ته توجه پیدا شي، کاروباري خلک به دې سیټ ته راشي. نو زموږ د علاقه او د دیر دا به خپل څیزونه به پیدا کړي او خپل پیداوار دا پیدا شي، نو به زموږ د علاقې ته نور هم پیدا میلاو شي. نو حکومت دا ذمهداري ده چې دې علاقو ته لږه توجه ورکړي. دا ډېره معمولي توجه غواړي، نور الله تعالی دا ښایسته دا ځای پیدا کړی دی، صرف معمولي توجه او معمولي نظر دا د حکومت غواړي چې هغه دې ته ورکړي.